سلامونه او احترامات په دې هیله چې ټول بروغ جوړ او خوشاله به کتونکو نن را سره داسې شخصیت ناشته چې هغه د اس د تعارف محتاج نه دی او ډیر ښاغلی د جمعیت علماء اسلام د هنګو او رګزې مشر میا حسین جلالی صاحب چې ډیر وخت زندان کې هم تیر کړی دی او داسې کردار ادا کړو تیر ورځ چې کله په هنګو پولیسو بد ورځ راغله او قدر تویم د هنګو قوم باندې بد ورځ راغله نو دوی پکې ځانګړی رول ولوبول میا صاحب را سره ناستې دوی سره خبرې اترې کوو میا صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو راته ووایه دغه کیسه څنګه مخې ته راغله بیا تاسو څنګه هینډل کړه دغه هر څه بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعل هذا بلد آمنا صدق الله العظيم عمر فاروق بھائی زتا وتا چینل ملګرو انتهایی مشکور و ممنون یم ستاسو په دې ټیم کې مترالو د خزینه بنډا یونین کونسل کهی سکوما درې څلور ورځې مخکې واقعیا پیښه شوې وه هغه متعلق تاسو مونږ یو سوال وکړو صورتحال دا یې زه دغه ورځې باندې لاړم چېرته بلې علاقې ته بیا د ماسپښین 2:30 درې بجې ټیم سره زه کله واپس درګري ته تلم نو په دې ټیم کې ما سره دا ګاډي ما پسې د موبایل والا د امبولانس پولیس ګاډي دا ډېر په تیزۍ سره روان و غټم پورې ما ته دا پته نه وه چې څه چل دی خو څه کله د کهي د ایریا ته نږدې شوم نو ما ته پته ولګېده څه په خزینې بنډې کې کوم اسکول دی هغه کې چیک پوسټ و د پولیس هغه باندې اټیک شوی دی او د هغه د خلکو دفاع دپاره د پولیس ورځي خو چونکې زه ما سره نو دی مغاو بچیانو نو زه ډایرکټ لاړم زرګري ته زرګري ته څه کله لاړم نو هغه ځای کې دوباره ما سره رابطه وشوه سبی چیک پوسټ باندې ډېر زیات اټیک دی او زیات تعداد کې کسان پکې محاصره دي پولیس والا پکې محاصره و نو هغه دپاره څه کله ما بس خپله ګاډۍ خپله سټارټ کړو ما سره 2 کسان زرګري والا هم وو نو زه راغلم په کهي باندې خزینې بنډې چې کوم روډ دی هلته کې ډېر ګڼ شمېر پولیس والا هم ولاړو د کهي قوم هم ولاړو او اخر اینډ کې چې کوم هغه ډي پي او صاحب ناست و نو هغه څه دوا سلام نه بعد ما ورته ویل مې سیاره که تا خوښه وي نو موږ به دا کوشش وکړو چې دا کومه کیسه دی خلکو سره خبرې وشي که څه ګزاره کېده خو چونکې هغه ټایم کې دې شروع کې نو د انکار وکړو خو بیا څه کله ما ډېر مجبور کړو نو بیا هغه ما ته ویل چې ښه بس لاړ شه خبره وکړه که خبره کېده د خبره د جوړې والا وه نو بیا تا ته اجازت دی نو زه بیا واپس لاړم په زرګري باندې هلته کې مردارو چیک پوسټ دی هغه ځای باندې دوباره خزینې طرف ته تقریبا دا ماښام مونځ شوی و قضا ټیم و تقریبا چې زه خزینې چوک ته ورسېدم او هغه کوم خلک وو بل طرف نه هغو سره ما رابطه وکړه ما ورته خپل نوم وښیل چې زه فلنکی یم نو هغو بیا ما ته اجازت وکړه خبرې مو سره وکړې ډېر بار او ډېر اصرار مو ورسره وکړه مې سره بس دومره کیسه ډېره وه لحاظه تاسو اجازت وکړو چې دا کسان زه وباسم خو هغوی ډیمانډ کوو چونکې هغه دا ډیمانډ همیشه په هر علاقې په هر ضلع باندې دی څه کله په چوکۍ باندې حمله وکړي نو یا محاصره شي نو هغو د هېڅ تاسو هینډز اپ شو اسلحه کېدو بیا هغه نه بعد تاسو ته اجازت دی خو چونکې دا حکومت ته شروع کې دا د دې اجازت نه و نو هغو مو ته اجازت کوله چې یاره موږ ورته اسلحه کېږدو خو څه کله حالات ډېر خراب شو او څه نه کېدو نو بیا خلکو هم پرېشر و موږ باندې زیات پرېشر واچول په حکومت باندې چې یاره تاسو د اسلحه مسلحه دوره ضرور نه دی بلکې انسانیت ضرور دی دا کې تبه کېږي الریډي څه پکې شهیدان شوي دي او څه کیسه نور خرابېږي لہذا تاسو اجازت وکړو خو آخر کار بیا څه اجازت موږ ته میلاو شو سرکار طرف نه هم بیا مغو سره څه کله مذاکرات وکړو نو هغو ویلو چې بس ټیک دی څه کله اسلحه اچوي نو بیا به موږ طرف نه اجازت وي چې کوم کسان پاتې دي ژوندي دي هغه تاسو بوتی شو بیا هغه نه بعد بیا هم پکې ډېر ټایم تېر شو تقریبا 11 بجې پورې شپې مو خپل دا مذاکراتي ټیم برابر کو خو څه خبرې پوره نه برابرېدې دا بیا دوباره زه بیا کهي ته لاړم بیا کهي کې بیا ډي پي او سم ناست و هغه سره خبره وکړه نو هغه ویل چې بس تاسو ته فول اجازت بیا ما دو خلکو سره رابطه وکړه د حکومت د اجازت نه بعد په خپل سر باندې موږ سم نه دي کړي اجازت څه کله وکړو نه بعد نو بیا هغوی ویل چې میا صاحب ته راشه او دا صورتحال مو طرف نه دا خبره دی موږ بس هغه مو ته قبوله دی چې موږ ته ژوندي پولیس والا میلاو شي نو هغه سره څه کله موږ اعتماد کې راغلو صبح کې بس شتانه نو بیا هغه ځای نه موږ ګاډي سټارټ کړو کهي نه ورغلو
او دا کسان چې کوم بل فریق والا هغه یو ځای کې ولاړو هغه سره بار اول مذاکرات وکړو مذاکراتو نه بعد بیا ماته یو څه اوس پته چوکي ته ناوځه او خپل ځان ورته وخیا ځکه چې په باندې خو اجبار نه کی به څه کله سره ما مذاکرات وکړو بیا ډایرکټ کله چوکي د پولیس کوم ګیټ ته غته ما دروازه وړه بولې دا ټیم تقریبا 12:30 بجې ټیم شپې بیا څه کله دروازه وړه ولې بیا غو اول आवाज نه راکول پولیس والا اخر کې څه کله ما ورته چغه ورسې زمیا حسین جلالیم زرګری والا نو بیا غو اغزنا ویل سو وکیت یې میساو زیم کنه بالکل تاسو په دې باندې معتمد وسو چې جلالي څخه خبره کوم بل څوک نه دی ډیر زیات پریشر به انتها خو څه کله دروازه کولاو کانو ما سره ملو شو ډیر زیات خوشالي نه غاړي وته احساسات دا غرته وای احساسات خدایو کنه ته په خپل سترګو باندې مر لیدل او ټول یې سمو غوګونه بالکل درنه دي غوګونه باندې پیسې نه پیګو او په دې ټیم کې ټول سټنټ وو ټول سره لاس کې ټوپکې مې بلکې لوډ وې ټوپکې ټول سره لوډ ټوپکې نو بیا څه کله ما د بار والا خبره دوته دنه کا گیټ میټ م بند ک دنه ور سره خبرې وکي سره تاسو سرونه په امن کې دي لهدا ټیم کې تاسو باندې ډز نه کیدی بس نه ډز نه به ځکه مو اعتماد جوړ کو کوم د بل فریق ته اخوا په روډ کې ولاړو او مې زی ورولې ګرم سره د ملګرو به څه کله هغه دروازه کولاو کا هغه کې څه کسانو پولیس ولا زپ ژوندون ما سره ډېر خوشالي نه غاړي وته او صبر کو سره ډېر زیات وي چې شکر دی خدای ستبو ته خدای پاک راوړه سوالې بل ژوند ملو شو په بس دی عجیب احساس وو خو هغه څه کله دنه نه وته نو غزه کې دوه کسان زخمیانو یو له گزاره کوله بل ډېر زیات تکلیف کې او په خېټه لګیدل نو مو اول دغه ولا کار وکړ څنګه فورن ما دوړه روبستو او الته کومه سوزکی مون سره لاړه په سوزکی کې مو چولو فورن مغه د کهی تاړې طرف ته راولې ګلو سره د امبولانس کې علاج ته بوزي بکی غنې علاوه کوم شپارس کسانو جوړو هغه کوم د طالبانو طرف نه ډیماند او هغه ته ما واورول نو غریبانو یا زړه یا نو چونکی اصل خپل ځان دي جوړل د پاره هغه بس مسلې وګرځولې به څه کله ټول دغه کو نو الحمدلله هغه کې 10 کسانو مو خپل ذاتی موټر سایکل بیا ما دغه خلکو ته سوال وکړ سره ذاتی موټر سایکل دي بیا دوه موټر سایکل مرته ورکې بلکې دوه تمچي هغه هم د دوه ذاتی وي هغه مو سوال وکړ غي مرته ورکې پولیس والا تاسو نه اصل نو یو سره پرتی خو اجازه نه کول غو تر نه دا ډیماند سره د اسلحه ارسب غورځي غنه بعد بدوزي نو چونکه د ذاتی وي مو سوال وکړ سره د دې ذاتی دي لہذا موټر سایکل مرته ورکړي او دا شپارس کسانی مرته حواله کومه حواله کو څه کله مو ته رسکتیدون تقریبا د ټیم کې په کم تقریبا یو نیمه بجا واڅه دا پولیس والا کوم دم تڼې ته ورولې ګلو کوي تڼې ته او زه په دې بلېمینې لارې باندې واپس په دې چڼې باندې کور ته لاړم 2 بجې تقریبا ز خپل کور ته ورسېدم بیا دې ټیم کې بل مطالبان دې ټیم کې مو دا وکړ تاسو شپږ کسان نور دي بنديان دغه مو ترکه بیا کو یو کس مشر ویلو سره میا سب د فل حال دا خبره تاسو کو غابه خدای خیر کی خوغه چونکی څه کله سحر شو زه بیا زرګری ته لاړم نو د خل بیا دغه لکی وځي بل زو نو ته بیا زوارانم سره شپږ کسان راکو ډیر تکلیف کی دي نو بیا مو ورته یو د شپږ کسان به مرکې نو کسانو وکی صفه خبره کوم د ما زیات خطر کړی دی خو ما الحمدلله کوم منډه دی عوامو د پروالی دی او بل هغه پولیس ولا څنګه غریبان نه هته هغه د پروالی دی الحمدلله هغه کې مو بریالي شو بیا هغه کسانو متعلق ما خبره سحر څه بیا ورانو مړه نه صبر دی بیا مرته سوال وکړ سره د سړی مو ترا کنو غو څه د دې خبره وکړي سره بیا سم فل حل نه وندي ځان سټکو بیا تاسو سره مو خبره کو دوه کسانو متعلق بیا تقریبا 12 بجې اخیری مو بیا د مشر سره ملاقات وکړ سره سړی مو ترا کا او دوه خبره ده د زرګیر نم تاسو بس وزوم دومره ډیره و نو غیر سمو زرګیر نه وزو تاسو سره دوباره مو رابطه کوم د شپږو کسانو متعلق به مو سره رابطه وکړه خو چونکی دې ټیم کې ز ماته ملمنه راغلو زلا دوباره ورونه رسیدم خو ما رسیدو سره د شپږ کسان سکورم ایجنسی نه سر ډیلیګیشن راغله څنګه نور خبره وي بیا دا کسان لکه نن په میډیا باندې ټول دنیا ګوري الحمدلله هغه هم خپل کورونو ته ژوندۍ ورسېدو الحمدلله د مو په وجه اتلس کسان چوکۍ کې او یو شلیل حسین څنګه ماتروز وي هغه نو دا تقریبا 19 شو او شپږ نور دا الحمدلله د الله په فضل کرم سره ژوندۍ د مو سوال او زری په مینت سره الحمدلله خپل کورونو ته لاړ دي خپل فیملی خپل بچو ته خدای ژوندۍ رسولي دي صحیح ډیره زیاته مننه میاسب دره ته وې تاسو کوو کتل شي کوم سټرګل کوي کوم کوشش کوي د انګو او ورغزي قوم لپاره هغه کې تاسو بریالي هم یې څه اچیومنت مم تر لاسه کړی دي لکه دا دومره غټ لاس تر وړاندې مکړی دي خلک مو بچ کړی دي
خو کچېرې میا صاحب تاسو سره په دې کې سیاسي سماجی مذهبي خلک په ګډه شي ملګري شي څه وایي په هغو کې به کاوي امن راشي په ورغزو کې زه دې جواب به دا در کوم که نه اصل خبره اصل شی دی اخلاص څه کله مو اخلاص سره او په ایمان سره دې جذبې سره که هغه سیاسي خلک دي که هغه غیر سیاسي دي خو اثر رسوخ والا خلک دي عام نه اثر رسوخ والا څنګه په خپل حلقې کې اثر وي او په اخلاص سره پاتې لکه څنګه زه منډه ویم د الله په فضل او کرم سره په ورغزو کې بم امن رسی په هنګو کې بم امن رسی و امن لار کې رڼا دی امن داسې شی چې ابراهیم علیه السلام خپل ورته دعا کړې دی و ان شاء الله چې اخلاص وي او که اخلاص نو ذاتی مفاد وي یا نور څه وي بیا نه یو طرف ته خبره مني نه بل طرف ته خبره مني او خبره مذاکراتو باندې نسی ناکام سي دا اوس پر اسمو علیکم السلام نظری او چلیدو د کې مو صرف الله رضا دی او د غیلکه د امن او امان او د کونډو رندو د حفاظت لپاره د کوم قدم موجود کړی دی او که داسې اخلاص شي نو په دې انګو کې بم امن رسی په ورغزو کې بم رسی خدا امن آل رسی څه جانبین تاسو سره مخلص وي یو فریق حکومت دی بل فریق د نور دی قدم مخلص وي او د تا په زړه باندې پوي سو وکي د کسان خپل مفاد نشته د علاقې کې امن غواړي نو بیا د کې کار کیږي او که چیرته یو طرف نه امن تاسو سره هیلپ کیږي او بل طرف ته نه کیږي بیا د خبره نه چلیږي د ما سره کوم د اوس د کامیاب یم در دواړو طرف نه ما سره تعاون وو ام یو فریق نه ام بل فریق هغه نه مو دی بل نه مو د دې وجه نه د کې خدای په رحم کو د دوه کسان بچ که یو طرف نه بل طرف نه بیا هم نه کې د ځکه به موږ دوه زور خو نشته څه کړی وای صحیح بیا صاحب دام راته وای چې عام خلکو خپل فیصله او رولې دی هغه پارلیمنټریان جوړ کړی دی ام پی مینه خود ام پی مینه چې کوم بوج دی غته په وګو خسته دی دې ته بسوي بس صورتحال خدا دې سے امینه ام پی ای د کې شک نشته څنګه د عوامي نمائنده وي را صرف ترقیاتی کارونو د پر نه وي غا امن او امان د پر هم وي غا پارلیمنت د پر هم وي غا مرچې د پر هم وي غا میدان د پر هم وي خو باز زب چا باندې اعتراض نه کوم د سجبه طبيعت ته ځکه چې ټول ما عزت کی احترام کی خو باز دیونه داسې دي څنګه کې دي شي هغه په وخت باندې نوی رسیدلی ورسته هغه منډه درړوالي وي زه چا باندې اعتراض نه کوم خو حقدار لکه کوم څنګه ما وکړو اندرنګ دوه هم دا نه د خزینه خبره خو تیر شو انه ولا حالات پته نه لګي هر ټیم کې دی خپل کوشونه پکار دي څنګه اندرنګ منډه درړوي چې کم سے کم د یو سړی د وجه نه کچته د انسان زندگی بچ شي نو هغه ټول فیملی او ټول خاندان زندگی بچ کیدل دي اجر به خدای ورته ورکی او عوامو کې به هم هغه ور عزت زیاتی بیا صاحب دم راته وای چې امن راوستلو خوشحالي راوستلو کې ستاسو په ذهن کې داسې څه شي دي په څه ډول به امن راځي یا داسې څه تجویز دي چې هغه وړاندې کړي امن د پر بیسیک شی کوم دی کنه اوس موږ ته په یو ګنا صدا چې بس صورتحال دی کنه تقریبا عمران خان په ټیم کې تقریبا په ټول پاکستان کې تقریبا امن او امان وو کنه هو والله علم صد عمران خان پالیسی وا د امن او امان برقرار کېدو پته کېدو کې کا اسټابلیشمنت پالیسی وا په دین زنیم خبر خو موجوده کوم دور دی په دې کې د سجبه حالات ته حکومت هم تقریبا بے واسه دی اور نور هم تقریبا هغه شی تعاون نشته لکه کوم د عمران خان په حکومت کې کوم تعاون وو نور مقصد دا رقم تخپل پیږي سبل طرف نم داسې تعاون وسر نشته سیره حکومت ته وی سبستور سره مذاکرات کا وته څه کا بس خیر خیریت ته د وجه نه حالت دامه دي ګورنمنت کې د وجه نه خراب دي صد حکومت او د نور خلکو لین یو نه دي کچې ته یو لین یو شي کنه کې دي شي د سره د جګړه او د کیسه ټوله ختم شي همو د دعا د الله رب العالمین دی سره یو کیسه د مساله د ټولو سرحدونو کې هم پاکستان کې هم په بلوچستان کې هم په پښتونخوا کې هم د ټولو مساله ختم شي او د خلک په آرام سره خپل ژوندۍ تیر کړي بیا صاحب دا راته وایي چې کو کتل شي طالبان هم خپل یو سټانس لري خپل یو بیانیه لري حکومت هم دی مینس کې څه تضاد دی څه فرق دی دغه دوه بیانیو مینس کې نو هر پارټي خپل موقف ته یو خپل ویژن د خپل سوچ ته و هر پارټي یې څه په خپل خبره باندې برحق یم اوس دې دوړو مېس کې فیصله مونږ شو کوي یو برحق دی قبل برحق دی همو دا فیصله دی د یو ته مو د ارز دی په دې ملک او په دې خاور باندې امن غواړي عوام او بل ته مو د ارز دی په دې خاور او په دې ځای باندې امن غواړي عوام لہذا په دې دوړو فریقونو ته مو د ارز دی چې تاسو په دوړو په خپل موقف باندې نه غونډې نظر ثانی وکړو نو نن په ټول پاکستان کې امن رسی او که نظر ثانی ونشي نو دا سرحدات هم په مصیبت کا کړ دی او شهرونه هم په مصیبت کا کړ دی او دیهات هم په مصیبت کا کړ دی بیا صاحب د پاکستان 80% خلک ځوانان دي
ځوانان په پښتونخوا کې هم دي ځوانان څه رول لوبولی شي امن راوستلو کې ځوانانو خو مخکې د ځوانانو دومره اهمیت نه و خو څه کله نه دا پی ټی آی ملګري راوتلي دي بیا د نن سبا 18 سال نه پاسه څومره هم نوجوانان دي هغو یو عظیمې تبدیلیانې راوستې او راولي که اخلاص سره موجوده ټیم کې د عمران خان رهایی دپاره دا مخلوق روزي که نه او د اخلاص سره روزي نوجوانان اثر رسوخ خلک زه قسم سره دیم څه په دې کې به د نوجوانانو رول داسې وي که نه لکه بالکل هوا په باد باندې راشي که نه هوا په اور باندې راشي او د اور سره مړي که نه همدارنګې به په دې علاقې کې امن هم راسي په پاکستان کې خو څه نوجوانان راپاسي خو نن سبا نوجوانانو یې صرف یو ټاسک خپل اخیستی دی اصل شی ویلوری څخه تل شي امن او امان څه امن او امان راشي که نه د کوم صورتحال دی حالات دي د سیاسي حالاتو سیاسي خلکو د خپل په خپله حل کیږي او بیا صاحب اخرنۍ پوښتنه دا دی که ستاسو په افغانستان کې کوم حکومت دی د طالبانو هغه سره ډېر ښه تعلق دي که چیرې حکومت وغواړي ستاسو یو وفات یو جرګه افغانستان ته ولېږي نو افغانستان طالبانو خو په دغو طالبانو دومره اثر رسوخ شته نو دې ته به څه وایې که یو جرګه تیاره شي په دې امن راوستلو کې قبایلي سیمو پښتونخوا وطن یاره زه خو دا وایم که نه افغانستان کې اسلامي امارات ته بالکل دې کې شک نشته او دا اسلامي امارات پیل از ملا عمر صاحب په ټیم کې راغلی و هغه ټیم کې پاکستان سره ډېر ښایسته اړیکې وې ښه تعلقات وو اوس د دوباره چې کوم نوی ګورنمنټ راغلی پاکستان کې نه افغانستان کې څه ګیلې پاکستان والا هم شته دې کې شک نشته او څه ګیلې د افغانستان هم شته او په دې کې ټول نه غټ رول مولانا فضل الرحمن صاحب د جمعیت العلماء اسلام قاید دی هغه کوم اخلاص سره لاړ و په کوم مینې سره د افغانستان وزراو افغانستان امیر المؤمنین هغه ته ویلکم ویلی و او هغه خپل هغو ټولو خپل مکمل اختیار مولانا فضل الرحمن صاحب ته ورکړی و خو څه کله دلته رالو خبره هغه والا داسې ونه چلیده نو هغه ورځې نه د افغانستان او د پاکستان اړیکې سره خرابې دي کله د مجاهدینو سره د مهاجرینو په نوم باندې کله د یو باونډري او د بل باونډري په وار باندې زه دا یم زه دې مطمئن یم په دې باندې چې افغانستان کې که مثلا امیر المؤمنین حکومت دی هغه ځای کې هغه څه څومره هم سیسټم دی هغه په خپل کنټرول کې خسته لري بلکې هغه دا اعلان کړی دی چې موږ افغانستان خاوره به نور ملکونو خلاف نه استعمالیږي که نه خو چونکې دا پاکستان حکومت په دې باندې مطمئن کیږي نه مطمئن کیږي هغه دوی خپل کار دی خو تا رول خبره وکړه رول الحمدلله جمعیت العلماء اسلام مخکې رول ادا کړی دی اوس هم رول ادا کوي مولانا فضل الرحمن مخکې هم تیار و اوس هم تیار و موږ مولانا فضل الرحمن ادنا کارکنان یو خو که بیا موږ ته هم دا ټاسک راکړو سره ته میا صاحب لاړ شه سره د ملګرو انشاءالله د افغانستان وزیر داخله وزیر خارجه دغه څه کوم ګورنمنټ سیټ اپ دی هغه سره انشاءالله دا خبره موږ کوی شو خو ما نه زیات مولانا فضل الرحمن صاحب کړی دی چونکې راغلی دی هغه دوی نه دي منلې خو موږ دا دعا دی چې رب العالمین د دغه حکمرانو تم زړه کې رحم واچي سدو دا خبره افهام او تفهیم سره د باونډري والا هم حل کی او د اندرونی سره حل کی ډیره زیاته مننه خپل قیمتي شکریہ جزاکم الله